الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبعز لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل إيمانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف شوق سروائی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. حضراتو، تیر شوی بیانونو کې دا خبر روانه وا چې څلور سيزونه دي چې هغه د تصوف او د الله د قربت په لار کې مانع دي. دنیا دا شیطان دی او مخلوقات دي او نفس دی، او دا بزرگانو د دشمن د لفظ نه راایسته دی. دا خبره چې دشمن کې دال دنیا، شین شیطان او میم مخلوق او نون چې د نفس. تیرشی بیان کې ما په مخلوقات باندې خبره کړې و چې د مخلوقات معاملې ډېر عجیب ده. داسې مخلوقات چې غي سره وته محبت ساتي، مینه بساتي، دا غي قربت هی د الله د رضا سبب ګرځي. اولا ځان بد دي مخلوقات نه کټ کې هغه ته انقطاع عن المخلوق وي، او بیا به مخلوقات سره مینه ساتي، خود خدای د پاره به مینه ساتي. د مور او پلار مینه، د اولاد مینا، شاګر سره مینا، خپل استاد سره مینا، خپل کور والا سره مینا، دا ټول د الله د پاره دي. دا څنګه ده چې د دې د محبت دا د الله د قربت کې مانع ده؟ مانع نه ده. ماسګاری چې ته دا ختم کوای، دا مانع نه ده. اصل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے فرمائی: انا خیرکم لأهلی، زه تاسو نه د ټولو نه بهتر یم د پار د اهل خپل. بل حدیث کې خیرکم خیرکم لأهلی، تاسو کې د ټولو نه بهتر هغه چې هغه د خپل اهل د پاره بهتر دی. نو نبی علیہ السلام په خپل ګوره د دو جانو سردار مبارک بدا سے چل کول چې مور د مؤمنانو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها با
په کومه پیالای باندې په کوم جام باندې اوبه وڅښلې. نو نبی علیہ السلام نه به سیوا د الله په معرفت کې د الله په قربت کې څوک مخکې وګوره دومره خیال ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مور د مؤمنانو عائشې بیبي ته تا د کم ځای نه اوبه وڅښلې، د جام د کم طرف نه دي اوبه وڅښلې. هغې به د جام هغه طرف ورته وښو نو رسول الله مبارک به په اکه ځای باندې خوله کېښوده اوبه به یې وڅښلې. ګوره دا نبي علیه السلام عجیبه تعلیم ورکوي. عائشه رضی الله تعالی عنها دا نه چې هغه د رسول الله د سکاک د ځای تپوس کوي، رسول الله تپوس کوي. یو ځل د دو جهانو سردار آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته وی عائشہ زما تا سره دومره محبت ته کنا چې لکه چواری خوږي او کچھ دا دواړه یو ځای کې. نو مور د مؤمنانو عائشہ بیبي وته یا رسول الله تاسو ته پته ده زما تاسو سره رسول مینه ده، زما تاسو سره دومره مینه ده چې ګبینه او کچھ یو ځای کې. رسول الله مبارک خواند یا عائشہ استاد جواب زما د جواب نه اوچت ده. نو نبی علیہ السلام امت ته تعلیم ورکو چې محبت د خلکو د پاره سره ده، دا د الله د پاره ده. امام رازی رحمت الله علیه لوی مفسر تیر شوی دی، دا غي تفسیر د تفسیر کبیر موږ د خپل استادانو نه دا حواله اوریدلې ده. په تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه وی محبت په څلور قسمه ده. یو محبت روحی ده د ارواحو، یو محبت قلبی ده چې د هغې بنا زړه وي، یو محبت عقلی ده چې هغه مینې او محبت په شاته عقل بناوي، او یو محبت نفسانی ده. دا لومبني درې محبت نه دي، دا تعلق مخلوق سره ساتل ټیک دی. هغه مخلوق چې د الله نه لري کوي هغه د دریم تعلق دی، څلورم تعلق دی. وی محبت روحی چې د ارواح یو بل سره مینه، دا د انبیاء کرامو په منځ کې د انبیاء او ارواح د هغه یو بل سره مینه محبت. دویم محبت قلبی دی، د زړه محبت. د اولیاء یو بل نی لیدلې، یو بل نوم ولا نه ورځي، یو بل نه پیژني، خو چې کله یو بل سره مخامخ شي انو سیبه د په زړه کې یو بل سره دومره ډیره مینه چې تاسو مې کوي یو بل نظاریږي. ولی پیژني وي قدر زرگر شناست قدر جوهر جوهری، قدر بل شناست قدر عنبر عنبری. نو اولیاء محبت دا قلبی وی نه یو بل نظر کوي. اګورا سیوا لیدلې نه یو بل او لګیای یو بل ته دعاګانې کوي، یو بل پیژني نه ظاهري اسبابو کې په دنیا کې، او خانه یو بل لګیای په نامې سره چې مستقل دعاګانې کوي. دا قلبی محبت ته زړه راوچتای. څلورم محبت هغه نفسانی دی، او څلورم هغه عقلی دی. عقلی محبت دا د تاجرانو په منځ کې د دې بنیاد دنیاوی دنیا غرض وی پایده وی دنیاوی پایده وی دا جایز ده.
دا دې ټولو دا تاجران چې دا یو بل سره تعلق ساتي، یو بل له ډوډۍ کوي، یو بل له خیال ساتي، قدر کوي، د دې د زړه مینه یو بل سره ني. هلته کاروباري کاري دنیا یو بل سره تړلی نه، یو بل له خیال ساتي. اوس دا محبت عقلی دی. او سلورم محبت دا محبت نفسانی دی. علماء وایي دې ته محبت ویلم پکار نه دي، دا نومې د محبت ته حقیقت کې دا نفسانیت ته، د دې بنیاد شاته خواهشات او شهوت ته، او دا خطرناک ته چې دنیا دا تباہ کوي او د الله نه انسان چې دا لري کوي. او په دې نفسانی محبت کې کله کله انسان بالکل خخ شي. علماء وی اردائی والا وی کبھی اس میں پنس جاتا ہے اور کبھی اس میں دھنس جاتا ہے. پنس دیتا وی کنا چې معمولی اون خلینو دے زانو باسلے شي راخ کاگی تے، او دھنس نادائی کنا چې دے غرق شي پکی، دے پکی ورکتا شي ڈوب شي. انو چې دے دھنس ناشي نو بیا دے بل بے راکاگی، بیا تے دے زانو باسلے نشي. نو په نفسانی محبت کی العیاذ باللہ انسان کله کله ډیر اون خلی او د جنون مقام ته ورسی، مجنونیت ته ورسی. وردا مجنون نه مجنون لیلا او مجنون کسی منګه اورو. مجنون ور معمولی سړی نو ښا، مجنون چې صحابه په دور کې پاتې شوی دی، او مجنون چې نن لوی مجاهدو، او دا مجنون ویم بده. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نو سے مشر حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ پلا روانو. کلا چې حضرت علی کرم الله وجهه حکومت ختم شو، نو په هغه ټیم کې لږ وخلا حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین شو. بیا داسې معمولی لږ اختلاف راغی د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ او د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په میاس کې، او د صحابه دا اختلاف دا رحمت د امت د پاره هغه ډېر لوی خبرې راوتی دي. حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ قربانی ورکړه، هغه حکومت ته پرې خود چې پرې خود نو پلار معنی تو مجنون نم قیس و قیس انو تا قیسی توبا چې دے پلار معنی تو حضرت حسن سے مخ ته ورغی نو سلام یې وکړو. حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ ورته جواب ورکړو، ورته وی قیس وی تا دا پته ده چې ما حکومت پرې خود، هغه مې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ته حواله کړه، مې خو کړل ستا د دې متعلق څه خیال دی؟ نو دی غلیو. حضرت حسن رضی الله تعالی ته جواب ولې نه راکې؟ وی رښتیا خبره ته وکم. انو حضرت حسن رضی الله تعالی وکا یره وته یره خبره داسې ده کنه، دا حکومت نه ده، دا حکومت او د امیر المؤمنین صرف او صرف دا لیلا سره خای، دا دغه حق ته. انو حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ دا واوریدل، ورته ته مجنون ښا، ته جنون ته رسیدلې، دغه ځای نه د نوم مجنون پرې وته. پلار چې نو پلار هغه دې راټینګ کو، ورته ستاسو د وجه د مالوي بدنامي کې شرمې راشه بوی ته خانه کعبه ته ورشه، شابه توبه را سره وباسه، طواف پکو ختم ته وردان نه شابه توبه وباسه. انو د توبه وباسه نه په توبه اشعار وي الهی تبت من كل المعاصي، یا الله زه ټول ګناهونو نه توبه کوم، ولكن حب لیلا لا اتوب، لیکن الله د لیلا د محبت د ګوره توبه نه کوم ښا، په دې کې مې معاف کړي.
نو پلار ورته غوسه شو په غوسه نظر یې ورته وکتل نو چې غوسه شو داسې وی کتل ورته نو دی بیا وی الهی لا تسلبن حبها ابدا او ويرحم الله عبدا قال امينا خدایا نه ما د زړه نه د لیلا محبت ملر کې او څوک چې په دې زما په دې دعا باندې امین وای کنه هغه انسان باندې رحم وکي نو ګوره انسان د غیر الله په محبت د نفسانیت په محبت کې جنون مقام ته ورسي یو روایت کې راځي د حضور نه تپوس شو چې کله انسان د مجاز په عشق کې مبتلا شي نو د دې علامت څه ده نو حضور فرمایل سحر الليالي د بشپیرونی و ارسال اللؤالي او ملغلر با بای اوخ کې به د سترګو نزي او د شپې به ویخه او د خپل عاشق او د خپل مجنون متعلق چې کم دنو محبوب متعلق به سوچونه کوي علما لیکي چې د انسان په کم اعمال باندې د الله نه لریواله راځي په هغه کې د ټول خطرناک عمل چې پاغه انسان ډیر زیات د الله نه لری کیږي هغه عشق صورت ته د شکلونو عشق ته چې کله انسان غیر الله پسې ولګي باز دې بیا د الله نه لری کیږي وګوره یو انسان موږ یو ځای ناس شو او بهترین دعوت چا کړی دی یو کمره کې بریانی دا قورمه دا کوفتی دی او ښه اعلی خوراکونه پراته دي خو پیښه دا شوه چې دغه کمرې ته د مړي یو لاش یې رادننه کړو د مړي لاش دا یې راته کېښودو تعالی اوس هغه ښکلی خوراک مزه درکړي د هغې هغه لذت به وي بس هم دغه مثال دی چې په دې زړه کې کله غیر الله وردن نشو د غیر الله مړي وردن نشو نو بیا د لطائف د ذکر اسکار د زړه هغه سکون د هغې هغه مزه ختم شي علما فرمای په صوفي باندې چې کومې عملي کېږي ما ترشي بیان کې ویلو یا د شهواتو یا د شبهاتو نو چې کله یو ډکې د یو ډکې او تا هغې ته یو کال 2 کاله 3 کاله اوبه ورکړه خو مضبوط دی که ښه غټ دی که او په هغې ډکې په خوا کې تا اور بل که دا ډکې به بیا ځای ته راشي دی چې بیا خپل ځای ته راځي هغه د دغه شینوالی د هغه طاقت به ختم شي او دا چې بیا راځي دا به وخلي همدکه رنګې چې کله ته په خپل زړه کې لطائف دې جاري کړي دي او تا دې ته غیر الله را دننه کړو د هغې سبزي د هغې شینوالی هغه طاقت ختم شو او بیا سیبا دا چې بیا خپل ځای ته راځي نو دا به ډېر لوی محنت غواړي خو ګوره یاد ساتئ داسې نه ده چې د غیر الله خیال راغی انو موږ به ورته وغورځېږو حضرت شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه د دې آیات معنا کوي انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه زموږ استاد صاحب الله دې عمر کې برکت واچي انو هغوی به وي د دې معنا به شیخ الهند صاحب وکړه تمہیں تکلیف سہ سہ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے نو داسې نه ده دا نفس به تا راغورځوي دا شیطان به دې راغورځوي ته به بیا اوچتېږي هار به نه منې د مرګه پورې حتی یأتیک الیقین چې څو پورې مرګ نه دی راغلی
دا من دا نجومی رز دا من ټولو کپڑی واچولې سپا څوک دا کپڑی دی د پاره اچي چې زما کپڑی دی ګنده شي څوک دا غواړي چې زما کپڑی دی ګندهي خو باوجود دا غینه چې موږ نه غواړو چې زمون کپڑی دی ګنده شي او زمون کپڑی ګنده کیږي چې خلکو کپڑی ګنده شي نو سوځي لړکای نه چې کپڑے ګنده شي نو صفائی کی او دک کرانګي موږ بخپل ځان د ګندګۍ نه ساتو خو کله کله کپړو په شانتي ګنده وشو نو موږ بس کو موږ باغ صفاکو موږ به توبه وباسو دا د هغې طریقه ده او دا د هغې علاج دی اوس د غیر الله چې انسان غیر الله باندې لرې کېږي د الله نه د خواهشاتو باندې ورځي محبت نفسانیت باندې ورځي نو اختتام العیاذ بالله بدکاری نو د قرآن مجید او د شریعت او د اسلام دا اصول له چې اسلام دا نه وایي هغه ګناه چې کوم دی نو دې ځای نه چې ورته کومې لارې دي نو هغه بندي کړي الله قرآن مجید الله موږ ته حکم کوي چې لا تقربوا الزنا تاسو زنا ته نږدې کېږئ ما دا نه وایي چې تاسو زنا مه کوئ نه 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 چې کوم د بدکارۍ او د ګناهونو دواعي دي چې په هغې باندې انسان العیاذ بالله بدکارۍ ته مخکې کېږي الله وایي تاسو نږدې مه دی هغې ته خوا ته ورنشئ اوس انسان چې د دې بدکارۍ خوا ته ځي په څه ځي بیا خصوصا په دې دور کې اسې سړی سوچو کې که نه حدیث کې راځي اخره زمانه کې به بې حیایي به ډېره شي بدعملي به ډېره شي د هغې دپاره بس دواعي او اسباب خو به وي که نه زما دا ناقص ذهن وي چې په دې بدعملو کې په دې ګناهونو کې په دې بدکارو کې د ټول نه سیوا ایسه دا به د موبایل دا څومره د ګناهونو دا چلونه چې دي که نه او دا څومره دا انسان بې باکه کول دي او دا موبایل خلکو ته ښایي ټول سیسټم د دې نه روان دی اوس خانه هغې کې داسې داسې خبرې راځي داسې داسې څیزونه راځي اول خلک لګیا نو میسج کوي یو بل سره خبرې کوي وای دا زما د فیسبوک فرینډ دی اول د نیټ فرینډ جوړ شي د انسان مزاج دا دی کله چې دې خبرې یو بل سره شروع کړي که نه نو د دویم سټپ دا دی وایي چې ما ولیدې اگر موسی علیه السلام چې الله سره کلام شروع کړ که نه نو موسی علیه السلام ونه وی الله خبرې خو مې واورېده خو انظر الیک تا ګورم تا وینم الله ورته ویل لن تراني لیدې مې نشي نو انسان د خبرو نه پس بیا څه کوي او دیدار کوي لیدل کوي قتل کوي او دا قتل او لیدل نه دا بد نظری نن په موبایل کې چې څومره انسان بد نظری کوي که نه او دوره په بل څه نه کېږي بعض علما وایي ایکچوال مخامخ تا ته یو شکلی په دې ته قتل ناکاره دي او که دې تصویر ته ګورې دې ته ناکاره دي نو بعض حضرات وایي چې نه تصویر کې هغه عمره قباحت نشته چې کوم اصل شکل کې کتو کې دی خو بعض محقق علما وایي نه دا تصویر او دا ویډیو قتل نه دي د غیر محرم دا د اصل نه کتو نه خطرناک دی اور دو شاعر تیرے تصویر میں ایک چیز تم سے بھی نہ رالی ہے جتنا چاہوں اتنا دیکھوں نہ جھٹکی ہے نہ گالی ہے ورا دغه مخامخ که ته ګورې
او بیا مثلا ګیره دي پټکې دي ټوپای دي یو سړی وای دی بد نظری کوي کنه او ته چې تصویر ته ګوره موبایل ته ګوره پاره پتا سو دپه لګای او ته چاته پته نه لګی نو ایدا قتل او دا د اغینم ناقاره دی نبی علیہ السلام فرمائی النظر سهم من سهام ابلیس د ابلیس د زهریلا غشنا مضبوط غش دا څه شه دا نظر دی بد نظری دا نبی علیہ السلام فرمائی لعن الله الناظر والمنظور الیه دا الله لعنت وی دا الله د رحمت نه دی لری وی هغه سړی چې هغه بد نظری کوي او هغه څوک چې ځان په خپل بد نظرۍ ته مخې ته کوي تاسو سوچ وکئ بعض خلک هغه یریږي او ځان د نیکانو خلکو د بد دعا نه بساتي وای د اولیاء د بد دعا نه بزان ساتي زمونږ نظریه دا چې د الله یو نیک بنده یو ولی ته خیرو کی نو سړی چپکیږي انو چې چاته خیری ته دو جانو سردار کړي چې خدای دې د الله د رحمت نه لری کی دی به د الله د رحمت نه لری کیږي دی به بدبختای کی او د دې انسان د بچاو سوال کیږي انو نبی علیہ السلام وای چې الله تعالی دی په کتون کې باندې لعنت کی او منظور له چې څوک ځان خی هغه ملعون دی هغه دې لعنتی الله تعالی قرآن مجید کې موږ ته حکم کوي قل للمؤمنین پیغمبر حکم وکا وایا اعلان وکا د مؤمنانو ته وایا يعظ من ابصارهم خپل نظرونه دا کته ساتي بد نظری مکوي ويحفظوا فروجهم او دای دې خپل شرمګاه حفاظت وکي ذالک اسکالو د تزکیه د پاره د ځان د پاکای د پاره دو سيزونه الله موږ ته خي یو د نظر حفاظت یو چې ده د خپل شرمګاه حفاظت او چې دې سره به زمونږ تزکیه راځي بعض خلک وای من ګورو زمونږ سپروانی اوس بری کالجونو کې ادارو کې کوئی ایجوکیشن دی الکان جی نکای یو ځای سبق وای یا زمونږ وای سپروانی دا د شیطان لوی دوکه ده لوی دوکه ده الله تعالی صحابه ته وای تاسو چې د نبی علیہ السلام د بیبیانو چې هغه تاسو میندې تاسو سیز غواړئ نو د پردې شاته بغواړئ ذالک اطهر لقلوبهن دې سره به الله دا غي جنم پاک ساتي او الله واستاسو جنم پاک ساتي او چې کله انسان او د نظر حفاظت نه کوي نو دا نظر دا لومبه غشه دی او بد نظری کوي هغه سره انسان بیا په نور ګناهونو باندې ورځي نړمبه د خپل نظر حفاظت کولی الله تعالی دې زمونږ د نظرونو د زړونو صفائی نصیب کړي دا شاه عبد العزيز رحمت الله علیه یو شاګرد او الله غته ظاهری ډیر حسن ورکړو او ډیر تقوا پرهیزګاری وته ورکړو هغه بلار تو سبق لا او صاحب ترتیب چټي به نه کوله دا هغه به خپل نظر ډیر حفاظت ساتو او دغلته مالدار خزاوه او هغه پاغه باندې پاره هغه باندې پاره تشو ډیر کوشش کو چې دته د ګورا دعوت ورکی خو مکنه ملاوي دا یو ځلې خپل یو نوکره
هغه په سبانه تیار کړ یاره چې دا طالب علم زینو دته به आवाज ورکي او دې چې دن راشي ته به تا یاره دلته څوک بیمار دی هغه اوچتولی یا کټ اوچتولی په دې به راشي انو هغه چې دی نو داسې وکړل دا خو نیک طالب و د وی چې همدردي کولی امداد کولی دی ورغې دننه چې دی دننه ورغې د هغې ور بند کړو چې ور یې بند کړو انو دته یې د ګناه دعوت ورکړو اوس دی چې ګوري چې یا الله دا خصوص راګیر شو موږ بس کو انو دی ورته وایي چې داسې چل دی چې زه اول لږ باتروم ته ځم ما ته ضرورت دی بیت الخلا ته ځم اوس د هغه زمانې بیت الخلا داسې خو نه وي دا چې کموډونه لګېدلي پیپونه ورته لګېدلي ټټای وي اوس څه ډبې څه څیز به پکې پروت وه ګندګي به هغې کې جمع کېده رس دو ګندګي جمع شي هغه غورځوي اوس هم ډېرو ځایونو کې داسې ټټای دي خو دی لړ او په هغه ټټای کې چې کومه ګندګي وه هغه ټوله یې واغسته او ځان یې پرې ولړو چې ځان یې پرې ولړو او دی واپس راووت اوس د نسخان بوی روان دی هغه ښځې چې کتلې داسې لیونی دی هله وځه ټول کور دی د بوی را لډک کړو دی راووتو اوس په منډه منډه راځي چېرته د سبق به چوټي نه ده کړې و شاه صاحب استاد به راته غوسۍ زر تللی دی او بس په ځان باندې اوبه وغیره چولي دي او درسګاه کې رستو ناست شوی دی چې رستو ناست دی شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه چې لږ وخت درس کړی دی نو سر یې اوچت کړی هلکه تاسو طالبانو کې چا نن څه ناشنا خوشبو لګولې ده هغه یې وي جي د ده لګولې خوا کې هغه سره چې کوم طالب ناست وي جي دا د ده نه بوی ځي دا خوشبو ده لګولې ده شاه عبدالعزیز صاحب خو صاحب کشف لوی بزرګ انسان هغه ته یې واز کړ څه معامله ده هغه ته ټوله کیسه وکړه بیا د شاه عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه په شاګردانو کې د په خواجه مشکي باندې مشکو بوی به ته ټول عمر ته بیا د مشکو بوی ته ټول عمر ته ګوره یو ګنده ګناه نه ځان بچ کو الله ټول عمر معطر کو علا کل حال د دې ګناهونو بنیاد زیات تر دا بدنظري ده او ما تاسو ته عرض وکړو نن په عصري زمانه کې د بدنظرۍ د ټول نه لویه آله دا موبایل دی او دې کې موږ هغه بدنظري کوو چې هغه موږ غیر اختیاري بدنظري کوو ګوره مثلا زه پې د قرآن درس چلوم نو هغې کې صرف د قرآن درس نه راځي که نه هغې کې صرف زموږ سټیشن خو به نه راځي هغې کې به نور هم راځي نو بې اختیاره راځي زنانه په هغې کې نو د مخلوقاتو د غیر الله اهمیت او محبت چې د زړه نه وباسو نو د هغې دپاره لومبی مرکزي څیز دا دی چې موږ به د نظر حفاظت کوو هله به موږ ته د دې مصیبت نه الله تعالی چې دی نو هغه نجات راکوي یا علما وایي یو انسان دی هغه مبتلا دی په بد نظرۍ کې او دا بد نظري داسې ناکاره څیز دی صیبه دا ګوره په عمر پورې خاص نه ده چې دا نوجوانان کوي او سپینګیري نه کوي چا العیاذ بالله سپینګیرو باندې دا بیماري ولګي هغه یو صحابي هغه متعلق یو زړی ناجایز شکایتونه ولګول هغه صحابي ورته خیره وکړي نو خیرو کې دا چې عمر دې ډیر شو نو عمر یې ډیر شو دا هغه زړی خدای خبر چې نیم سل سوره کاله عمر شو او بلې ورته ویلو چې په دې فتنه کې مبتلا شي نو د دو عمر زوره چې ریزي پې راغلی وي خو چې دته به چا وي چې دا حسین دی نو دا ریزې به ځان له داسې اوچتې کړې قتل به وته
او داسې فتنه کې مبتلا شي. علا کل حال چونکه انسان چې الله نه لري کوي دا مختلف اسباب دي، اصل مقصد د الله قربت دی. اوس دا انسان په مجازي عشق کې مبتلا ای یا چې کوم دی په بد نظرۍ کې مبتلا ای، نو علما وایي د لړومبه کار دا په کار دی چې دی به همت کوي. همت ګوره د ګناه طاقت چې درکې شته نو انټي د هغې د پرېښودو طاقت درکې هم شته. نو ته به لومبی همت کې او مخې ته څوک رالل یا په موبایل کې رالل او ته نظر کته ساتې، نو بعضې ټایم ستا په زړه به چړې چلیږي خو ته به هغې ته نه ګورې، ته به ځان د هغې ګناه نه ساتې. شاه حکیم اختر سے په مجلس کې فرمایل وہی غم خسرت ہزار کائے ہے تب کہیں جا کے ان کو پائے ہے، ان حسینوں سے نظر بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے. دا سے نه ده چې بس په اسانه وي تنه بدل کې چړې چلیږي خو ته به څه کې ته به الله ته ګورې. نو لومبی څیز همت دی. دویم څیز 2 رکعاته صلات توبه چې الله د روسه چې ما څومره حرام لذتونه اغستی دي الله ما ته د هغې بخښنه وکړي. 2 رکعاته صلات توبه الله زما عزم دی خدایا لا حول ولا قوة الا بالله، نشته بچ کېدل او نشته قوت طاقت په تقوا باندې، الله یو پستا په فضل وکیږي. نو خدایا تا ته ځان سپارم او فوض امري الله، الله تا ته مې ځان سپارلی دی او ته زما حفاظت وکړي او ته ما چې دی نه هغه بچ کړي. دریم علاج حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم یو مجلس کې د حدیث په حواله وی دا ډېر مجرب دی چې امنت بالله کله خیالات راځي خواهشات راځي په ډایرک وای دا حدیث کې راځي چې امنت بالله ورسوله، زما په الله ایمان دی، د الله په رسول ایمان دی، د الله او د الله رسول په دې خبرو خپه کېږي بس امنت بالله ورسوله امنت بالله ورسوله دا به و. دریم علاج چې د اهل الله د صلحاو نیکانو اولیاو د هغې په صحبت کې ګوره مقناطیس ځان ته اوسپن راکاږي. ما تاسو ته تیر شي بیان کې ریز باندې خلک علاج کوي. د دې اولیاو د دې بزرګانو د سترګو داسې ریزي او ډېر داسې که نه ظاهري هغه هېڅ نه کوي، هغه دننه دننه توجه کوي او هغه توجه د هغه صحبت په برکت باندې انسان الله د دې څیزونو نه منع کړي. څلورم علاج دا د ذکر کثرت دی. زمونږ د سلسله کې دا شیخ صاحب سلسله کې 3 ذکر ورکوي که نه، یو پکې لا اله الا الله. د دې طریقه دا ده د الله نه نه لا دا چې وایي د دې نه اوچت کې لا په تصور کې لا اله اله کې دا سټ داسې کا شاته اله څومره غیر الله معبودان چې دي لا اله الا الله الا الله په دې زړه باندې راځه نو غیر الله دې لرې کړل او په الا الله باندې دلته راځي. چې لا اله الا الله وای دې تصور سره ها خپل به یو وخت راشي چې دا غیر الله به الله د مخې نه لري او په تصور کې چې وای لږ وخت یو سل پیرې تسبیح سړی اړی به دقسې لا په خپله سړی بیا پوهېږي چې مخکې کیفیت څنګه دی اوس کیفیت څنګه دی. او لا بعض علما وای چې لا مطلوب الا الله، زما مطلوب نشته لا مرعوب الا الله،
زما مرغوب نشته دی مگر یو الله دی. لا مطلوب الا الله، زما مطلوب نه دی مگر یو الله دی. لا محبوب الا الله، زما محبوب نشته مگر یو الله دی. لا اله الا الله. و چې دا یو سل پیری وای الله چې دنو حفاظت ته ور کوي. بل علاج حدیث کې راغلی دی چې کثرت د روجو دی، چې روجي سړی ډېری نیسي. چې کم سړی ګوره د ګناهونو د خواهشاتو مرکز د خېټې نه راوچتېږي. چې کله انسان صحت باندې مضبوطي او د خواهشات سیوای، چې کله خېټه خالی د ځان نشي قوزوله ان دې به ګناهونه څه کوي. نوجوان سړی لا چې دن روجي ډېرې پکار دي. حدیث کې رسول الله وایي یا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه اعز للبصر. اول وجه چاله الله طاقت ورکړي نکاح وکړي زر دې سره واستاسو نظر کتئ استاسو شرمګاه به حفاظت. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. چې دا طاقت ني نو بیا دې روجي نشي. نو پر روجو سره با هم چې کم دی او دې به بشي. او بل علاج حکیم علامه شاه شرف علي تانوي رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې دا اسماء الحسنا نه دي د الله دا نمونه. په کوم نمونو کې چې دا یا راغلی دا عظیم حلیم کریم وای دا دې ځان ته په یو پلیټ باندې د شیشې په پلیټ باندې ولیکي. چې ولیکي انو هغه د سکی او دې سره به د خواهشات او نظر دا سيزونه به حفاظت سره شي. حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه لیکلی دي چې کله سړی تهجد گزاري، تهجد کوي، دو رکعات تهجد کوي او دا غي نه پس د دا دعا درې پیری وي چې اللهم طهر قلبي عن غيرك ونور قلبي بنور معرفتك ابدا یا الله یا الله یا الله. وی الله به غیر الله محبتونه ختميږي نه ګوره. ها دا خبره یاد ساتئ. اسنه چې تاسو ختميږي بنا مغلوب کیږي با، یعنی هغه دومره غالب ني چې تا اوچيړي ستا په نظام باندې هغه سر اندازي راځي با. دا خو به وسوسې د مرګ پورې راځي، خیالات به د مرګ پورې راځي به داسې بل طرف ته ولا ټیله ورکې غورځي به. انو دا چې دا وای او اخیری غټ علاج دا دی چې قلبن او قالبن ځان با تلری ساتي. دا څومره مخلوقات چې انسان د الله نه لري کوي. ګوره د آدم علیه السلام زوی قابیل کاغه د حابیل اخذ لیدلی نه و نو هغه به نه مړو. کچری زلیحی یوسف علیه السلام نه لیدو انو دوره مصیبت به نه جوړېدو. دا چې جوړ شو دا د څه نه جوړ شو؟ دا د نظر نه جوړ شو. حوا بیبي که دانه نه لیدله مصیبت به نه جوړېدو و د نظر حفاظت ونه شو. لہذا قالب زړه کې به خیالات هم نه راولي او ځان به جسمن هم چې دی نو د هغې نه لرې ساتي. نو چې ځان جسمن ته لرې ساتي او بدنظري نه کوي، خیالات ګوره داسې اشعار ویل چې هغه عشقیه اشعار وي، داسې ناول کیسې قتل. او ما وی د دې وخت کې د ټول لویه فتنه موبایل دی او د دې څیزونه سړی ځان بچ کړي. او خپله نفس به یو ورځ وچړي. هغه دغه وایي صاحب د قصیده بردې والنفس کالطفل، دا نفس نه دا په شان د ماشوم دی. ان تمهل شب على حب الرضاع، کدل ته مخور کې کنه لکه ماشوم د مور سینس کی مور وی ورګه خیر د نن به موړ کم سبا به لری کم د لری کیږي د سبا نور غواړي د بل راز نور غواړي. هغه سو کې هغه وته تاریخ سیز ګنده سیز وته ولګي خانه بیا چې دینو هغه ماشوم چې خلول یا تو کې نه زادي. نو مذکرانګي والناس كالطفل ان تمهلو شب على حب الرضا وان تبتنه ينفتمي. اچ یو ځلې د پاینه کټ کی د پخپله کټ شي د دوه درې راځي ها او کی جاړي پخپله روشي. انا على كل حال د الله تعالی نه د لری کول چې کوم اسباب دي
پاغي کې یو دا غیر الله مخلوقات دي. الله دې زموږ په زړونو کې خپل کامل عشق، کامل محبت، کامل معرفت واچي او الله تعالی دې د الله باندې محبت او په معرفت باندې لار کې مونږ ته غیر الله نه حائل کوي. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دا مونږ چې ماښام دلته کوم د قرآن مجید درس کو الحمدلله هغه کې چې د لومبای سپاره ختمه شوې ده، نن به دویمه سپاره شروع کیږي. د دویمې سپارې د ابتتاله به زمونږ ستاسو د دې علاقې مشهور عالم، مشر عالم د جامع رشیدی شیخ الحدیث صاحب، شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا فضل علی اکانی صاحب دامت برکاتهم العالی هغه برازي. نو هغه به ماښام موږ پسې د دویمې سپارې هغه ابتدایي درس به هغه کوي. نو تاسو ټول ملګري دا کوشش وکړئ چې ماښام موږ ته 15 منټه پاتې چې ټول راشي، چې هغه چونکې مشر عالم دی، مشر ملمه دی. بس دا قدردانی دا ده چې هغه موږ ته سوی کم سے کم چې هغه دلته دوره لري نه هلته نه راځي چې موږ ورته دلته موجود یو. ښه وما علینا